بسم الله الرحمن الرحیم. د ننني ډېر زیات او ښکلي او مزیدار میټینګ مشر زموږ ډېر زیات قدرمن عزتمن دوست محمد اجي صاحب په سټیج باندې موجود، زموږ او ستاسو د سترګو تور د قومي وطن پارټۍ صوبایي سپه سالار جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب په سټیج باندې موجود، د وطن پال استادانو صوبایي مشر فلیدیان صاحب دلته موجود، د حلقو چیرمنان صاحبان د هغوی کابینه او خصوصا ماته مخامخ د قومي وطن پارټۍ ډیر زیات قدرمندو عزتمندو مشرانو همزولو السلام علیکم. عزتمندو، نن که منګه په ظاهره باندې د قومي وطن پارټۍ 14 چې کوم دی د هغې یو تاسیس تجدید عهد کو دلته، نو که زه دا خبره وکړم چې عزتمندو دا د هغه شهید د سوچ چا چې خپله ځواني زمونږه د حقوقو دپاره، زمونږه د دې پښتنو خصوصا د دې اشنغر د غریبو خلکو د هغوی د ژوند د ښه کولو دپاره قربان کړې وه، دا د هغه وخت نه راتلونکي حقه یو تسلسل دی. عزتمندو، نن ما یو پوسټ مې کته، ډېر زیات چې مې کته حیرانم شوم، ډېر زیات خفه شوم چې هغې کې دا دغه لیکلي و چې یو تحریک یې دلته یادو چې یاره د هغې د وجې نه د خلکو ژوند بدل شوی دی. زه هغه عناصرو ته ویم او په دې علاقه باندې اوسېدونکي ټولو غریبو پښتنو ته هم دا ویم چې کم از کم نن په خپل دې ګریوان کې نن سوچ پکار دی او هغه وخت را یادول پکار دي چې کوم وخت کې یاد محمد خان شیرپاو دلته د سیاست آغاز کو، نو هغه وخت کې کم از کم چې موږ دا ناست کسان هم ووایو او ایماندارۍ سره دا خبره وکړو شهید وطن یاد محمد خان شیرپاو زنده‌باد، شهید وطن یاد محمد خان شیرپاو زنده‌باد. چې هغه وخت کې د دې علاقې څه پوزیشن و، د دې ځای د غریبو خلکو زمونږ څه پوزیشن و، موږ چې دلته ناست یو که موږ په خپل ګریوان کې سوچ وکړو او لږ هغه وخت ته لاړ شو، نو یقینا موږ به دا ووایو چې کم از کم نن که په دې ځای کې څه ترقي ده، نن که دلته څوک د 2-4 جرمه پټي مالک دی، دلته که نن څوک د روزګار مالک دی، دلته که نن څوک په یو سرکاري پوسټ باندې دی او یا که نن دلته سامان دی او یا دلته په ژوند کې ترقي راغلې چې زما ستا بچی چې کومه دی په هغه د څوتې چې په 4 روټۍ باندې په خپل کلي کې PPC یا د کالجه پورې سبق ویلی شي، یا که نن دلته موږ ته د علاج سهولت دی په هر یو کلي کې هر یو ځای کې موږ ته بیچو ده، نو دا د حیات محمد خان شیرپاو هغه سوچ او عزتمندو که بیا موږ وګورو لږ پکې دې خوا راشو او یقینا خبره وکړو، نو 94 95 96 په دور کې چې ملي مشر چې کوم دی کم د روزګار مواقع جوړې کړي، کم ګوټ په ګوټ باندې هر ځای ته سکولونه ورسول، بجلي ورسوله. عزتمندو که د دغه دور د دې 94 نه مخکې یو سړی د خپل کور حالاتو ته وګوري او حقیقت کې وګوري، نو هغه به بلکل دا وایي که نن دلته څه قسم ترقي ده، نو دا د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د هغه د وجې نه ده. عزتمندو، نن که زموږ بچیو یا دلته که تاسو ګورئ ډېر زیات مواقع په سکول کې استادانو د نوکرۍ ملاویږي، نو دا د هغه ترقۍ تسلسل دی. او که زه تاسو ته یو مختصر خبره دا وکړم چې ما ته هغه وخت یادېږي او هغه خلکو ته زه دا وایم چې بعض اکثر وایي چې را ملي مشر ته چې کوم دی موقع میلاو شوې وي او هغه څه کړي، زه ورته صرف دومره یو خبره کوم چې زموږ په وخت کې چې دلته افطار حسین شاه ګورنر او دلته دا وخت ګورنر هم ډېر زیات پاورفل او دلته چې کوم دی نصیر خان ناظمیلو هغه ګورنر راغوښتی او دا ټول ناظمین یې ونه راغوښتي وو، دا ملګري د موسی خان دي، دا ټول د دې خبرې ګواه دي او هغه د دې او هغه یوه سپاسنامه ګورنر ته ایښې وه، یوه سپاسنامه او ډېر زیات په ښه اندازې ورته وویې چې د 400 دا ټول ناظمین کونسلران صحافین استادان وکیلان گورنر ته گورنر صاحب تا نه صرف او صرف یوه مطالبه کوي
چې دا قومونو چې کومه دی په دې هېڅ کې کوټه شته خو د محمدي قوم چې کوم دی کوټه په دې کې نشته او صرف یو مطالبه یې کړې وه او ما ته هغه وخت هم یاد دی چې موږ پکې موجود وو نو هغه ګورنر صاحب چې کله تقریر له پاڅېده نو هغه وویل چېرې دا ډېره زیاته مشکله خبره ده او دا د مخکې نه دی او هغه زمونږ تقریبا یو څو میاشتې بعد الیکشن وشو بیا چې زمونږ ملي مشر انټیریر منسټر شو نو هغه یوازې محمدزی قوم نه څلور پنځه قومونه چې هغه اوس نور هم کړو هغه اعلان وکړو او هغه له پیپسي کې کوټه مقرره کړه او نن پرې د دې علاقې خلک نوکران کېږي عزتمندو نن چې کومه دی د تجدیدي عهد ورځ ده نن به موږ دا عهد کوو د هغه شهید د هغه پښتنې وینې څخه به دا عهد کوو کومه چې خالصتن زمونږ د حقوقو لپاره توی شوې ده چېرې موږ به چې کوم دی د هغه شهید دا میشن چې کوم دی هغه به موږ جاری ساتو انشاءالله دا عهد دی که نه لاس اوچت کړئ دا عهد دی شهید سره دا وفا به ورسره کوو دې وسیلې وپړقوئ د یحیی جان د خبرو نه بعد